جی قدرمنو کتونکو پروګرام کې اور ځل بیا هر کله مونږ چې دینو د سوات د مشرق په سوات کې تاسو ته مخامخ یو نن زمونږ موضوع چې دنو کلتور دستور د هغې ساتنه د هغې اهمیت او د هغې په ټولنې اثراتو اخیره کې راغلي یو او دلته کې د موږ سره یو زلمی سندرغاړی ناست دی سندرغاړی چې دینو زه به د دوی لږ تعارف وختي وشو خو لږ کم وشو دوی چې دنو په ډېر سختو کې په ډېر مشکلاتو کې چې دنو سبق ویلی دی بی ایس سی کړی دی او بیا چې دنو دونه کامیابي ترلاسه کړې چې امریکې ته هم تللی دی انګلستان ته هم تللی دی یو ای ته هم تللی دی او خپل د سندرو یو بینډ یې جوړ کړی دی خپل یو ګروپ یې جوړ کړی دی او دوی چې دنو په اسلام آباد کې هم سندرې ویلي دي او دلته په مشرق ټي وي باندې هم تاسو کیدای شي په تېرو وختونو کې د دوی سره پروګرام کتلی ډېرې ښه سندرې ویلي دي اوس سوال دا پیدا کېږي چې یو ماشوم چې د هغه پلار نشته وفات شوی دی او هغه نن ځان دې ځای ته رسولی دی د مور پلار د رونو ته دا تمه ده چې دی به لوی شي انجینیر به شي ډاکټر به شي او موږ له به پیسې ګټي موږ له به چې دی نو زمونږ د اسانتیاګانو وسیله به جوړه شي خو هغه چې دی نو راغلی سندرې وایي ټیک ده که نه عنایت الله صاحب بالکل نو لکه هغه هم ستا دنده ده هغه هم ټیک ده ته پیسې ګټې او خدای دله ډېرې درکړي بالکل خو سندرو ته څنګه خیال راغی ولې سندره ضروري ده ولې دا چې لکه اهمیت حالان کې زمونږ په ټولنه کې که مونږ وګورو نو سندرې خو زمونږ د ټولو خوښې دي د هر چا په واده کې چې دی نو سندرې غږېږي خو سندرغاړي نه دي خوښ بالکل دا هم یو حقیقت دی ترخ حقیقت دی څه وایې تاسو څه وایې ډېره مننه سر ستاسو د مشرق ټي وي ډېر زیات شکریا ادا کوم او واقعي چې دا څومره چې مشران ناست دي زه د دوی د مخې وړي رالو شم زما ټول نه غټه خوشقسمتي دا ده چې زما ته انسټیټیوشن او استادان لکه مطلب هغه به زه د خدای پاک له ټول نه غټ نعمت وګڼم چې ما ته میلاو شي بیا زما د وخت نه هغه پرورش داسې شوی دی چې مطلب وخت په وخت باندې عثمان الله سیار صاحب ناست دی دوی همیشه زما ګایډنس کړی یو سټیټ داسې و چې زه کنفیوز وم تعلیم خو به زه جاري ساتم لکه مطلب دا پوینټ به دې سیټ ته کړو زما خپل یو پروفیشنل ایجوکیشنل کریر کیدای شي او جدا خبره ده او هغې کې مطلب سی ایس ایس زما ویژن دی مطلب ایڈمنسټریټیو پاکستان چې کوم کمپیټیټیو کورسز دي هغه سروسز دي هغه به جاین کوم زه تیاری هم شروع ده خو د فن چې دی زما په خپله باندې یو سوچ دا و چې کله به ما ګانې اورېدې نو ظاهره خبره سر چې کوم اشعار ویل کېږي د هغې سره سړي ذهن کې تصویر جوړېږي نو که فرض که زه د اوسني دور د دې خلکو نه تپوس وکړم او هغه د خپل ماشومانو سره کینی او د پیښور سنټر نه چې کوم وداوټ سینسر موویز شایع کېږي پبلش کېږي سینماګانو کې د هغې نمایش کېږي که فرض که په کې پي کې کې داسې یو فیملي چې هغه کتی شي یو ځای نو زه به لکه دا کلچر ایکسپټ کړم خو که فرض که نه شي نو زما په ذهن کې هم دا سوالات چې ولې لکه دا داسې کېږي ځکه چې موږ صرف او صرف دا موږ نه یو دا ثابت دنیا یې نه د دنیا ډېر غټ پښتانه چې دی څنګه چې مصریان دي چاینیز دي انډین دي پښتانه دي خپل یو انفرادي حیثیت لري نو چې هغه انفرادي حیثیت لري نو پکار ده چې هغه هم هغه شانتي پاتې شي که په هغې کې سندره ده میوزیک دی ډرامه ده سټیج دغه دی کوم پرفارمنسز دي ایون ودونو کې زموږ په ودونو کې چې کوم ګانه ویلی کېږي زنانه د دې نه څوک انکار نه شي کولی ایون د دې نه د مذهبي کورنۍ نه واخله تر د عام پروفیشنل کوم عام خلک چې د هغه ته هم انکار نه شي کولی په ټولو کورونو کې ویلی کېده ستا چې کومې سندرې ما اورېدلې دي نو اخو د روایاتو نه بغاوت نه دی ته خو ستار رباب منګې تا پرېښی دی ته خو په ریمیکس باندې سندرې وې داسې ده که نه او نوې طرز والا ورکې نو ولې هغه کلتور تا پرې نه ښودو سر تقلید او تجدید دا د هر قوم اساسه ده لکه مثال په طور یو کیک ډیزاین شي ټیک شو په هغه کیک کې د سټرابري کیک دی تاسو پکې ټانګو واچو نو دا ټانګو له به تاسو اول دا فلیور ورکوئ د سټرابري چې دی دې سره میچنګ شي مونږ په وس دور خبره داره زما خپل یو جدا ویژن دا دی چې زه د پښتنو په کې پي کې دننه سوچ نه کوم زه د پښتنو د واشنګټن ډي سي پورې سوچ کوم چې د واشنګټن ډي سي کې یو انګریز پښتن اینی چې هغه پې کم سے کم پوهېږي نو چې سر تاسو د هغو د هیپ هاپ کلچر د هغو موسیقي ته ټالریټ نه د هغو ریلیجن ته ټالریټ نه اب تاسو ته څنګه ټالریټ شي دغه ټالریشن دا خبر نه زما سره میوزیک کې رباب دی رباب د پښتنو سمبل انسټرومنټ دی تبله ده لایو پرفارمنس دی کله ناکله ستار شي کله ناکله ګیټار پکې هم دی خو د هغې وجه دا ده چې د هغې د وجې کله چې موږ په یو ایس ایمبسي کې پرفارمنس کوو نو موږ انګریزانو اورېدو کله چې موږ په سرینا اسلام آباد کې پرفارمنس کوو کانسرټ نو موږ ته فرینچ بلغاریان امبیسډرز ناستو نو هغو کوېسچن دا کوو چې دا انسټرومنټ څومره کاله پخوانی دی نو ما کله چې د پښتنو بانډ مطلب برت شوی دی پښتانه پیدا شوي نو هم دا انسټرومنټو سره پیدا شوی دی دا دومره پخوانی دی خو بیا جدید فارم ته داسې راغلی بل بدقسمتي زموږ دا هم دی که نه ګیټار په سپین کې د دې جوړښت شوی دی سپین کې بیا دا فلورش شوی دی ګیټار نن سبا په الکترانیک فارم کې په ما ته څومره پته ده په 11 ډفرنټ فارمز کې میلاویږي په دنیا کې ورلډ وایډ رباب
په یو څو سپیسیفیک کنټریز کې په سپیسیفیک ځایونو کې غږیږي. د هغې وجه دا ده چې پښتانه بین الاقوامي کلچر ته ټالرنټ نه دي. پښتانه همیشه دا سوچ کوي زه په دې کې اختلاف لرم، پښتون د خپل پکول خپل ټوپۍ د دې قدر وکړي، دا د استعمال کړي، خو د بل پینټ شرټ ته دې کنځل نه کوي. ځکه چې پښتانه همیشه وایي ته زما پکول په سر که زما شړۍ واچوه ما ته ته ډېر ښه ښکاري، زه به ستا ډېر عزت وکړم، زه به دې په اوږه کښېنم، خو زه ستا پینټ شرټ نه اغوندم. ټالرنس نشته، مذهبي ټالرنس نشته، کلچرل ټالرنس نشته. چې دا جوړ شي یو پیره قوم په دې جوړیږي. دا به څنګه جوړیږي؟ دا به په کومه طریقه جوړیږي؟ کوم ځای نه به خصمانه پکار ده؟ د ټول نه اهم کردار ما ته د دې څنګه پته لګېدل، ما د استادانو په ترو پته لګېدل. په دې کې د ټول نه غټ کردار استاد ادا کولی شي، بیا د هغه نه پس غټ کردار مور او پلار ادا کولی شي، د هغې نه پس غټ کردار چې دی په معاشره کې دا نور خلک بیا ډېر کم کردار. ځکه زموږ ماشوم ته خپل پلار هیرو ښکاري، هغه د خپل پلار مني. تاسو که فرض که پروفیسر پی ایچ ډي ورته راولئ دا خبره نه مني، یا د خپل پلار مني، د خپل انپړه پلار مني او د پی ایچ ډي سکالر نه مني. نو که پلاران په دې کې رول پلی کړي، ما داسې پیرنټس لیدلي زه په هغې باندې ډېر زیات پراوډ یم. هغه د خپل بچو سره ناست دي او مطلب د هغو سره فن ډسکس کوي، د هغو سره کلچر ډسکس کوي. عنایت الله صاحب خبره وکړه، عطاالله جان صاحب وایي چې زه لږ وضاحت کول غواړم. جی تاسو څه وایئ په دغې باندې؟ ډېر په احترام سره دا زموږ ډېر خوږ کشر دی، خو دوی د ټالرنس یعنې د زغم خبره په پښتنو کې وکړه. برداشت خبره وکړه. نو زه به ډېر په معذرت سره درته وایم چې پښتانه د دنیا د ټول نه زیات زغم والا قوم دی. او که زموږ فولکلور لږ وګوري ټپه یا زموږ نوی ادب وګوري، د پښتو په ټپه کې داسې ټپه به تاسو ته یا داسې شاعري به تاسو ته ډېره کمه میلاویږي چې یار مې هندو زه مسلمان یم د یار د پاره د رمسال جارو کومه. دغه شان زموږ نوي شاعران لکه سلیم راز صاحب وایي چې سرحدونه مې نظر کې نه ځایږي، سرحدونه مې نظر کې نه ځایږي، د نړۍ د هر وطن زه باشنده یم. زموږ په نوي ادب کې که ته وګورې نو بلا په دې موضوع باندې خبرې شوي دي. موږ ګلوبلایزیشن ته هم تیار یو، موږ د دنیا ټول کلچرونه منو. موږ د اوسه پورې دا خبره وکړه، دا زموږ ما ووایي چې زموږ خوږ کشر دی. ته وګوره زموږ خلک نن هم د دنیا د ماډرن خلکو د مقابلې خلک دی. زموږ چې څومره سټوډنټس په یونیورسټیز کې هغه به ته ګوره ملټي کلچرل، هغو به د خپل پکول هم په سر کړی، خو هغو به چې زنګونان یې شلېدلي هغه جینز به یې هم اغوستی، هغو به یې د هغو هغه د جیم هغه بوټان هم پخپو کړي. موږ به خپل واسکټ موږ چېرته دا نه ده کړې چې موږ د چا کلچر ته، د چا ژبې ته، د چا روایاتو ته بد وګورو. نو دغه زموږ ویژن نه دی. زموږ پښتانه چې دي دغه ویلي چې دا ژوند خو زموږ ټول د محبت دپاره کم دی. حیران یم چې نفرت ته وزګارېږي خلک څنګه. زموږ ویژن دغه دی، زموږ نیریټیو دغه ده. زموږ خو میلمه دوستي په دنیا کې مشهوره وه، موږ خو خلکو له پناهګانې ورکړي دي، زموږ خو لوز مشهور و. اوس د سټیټ نیریټیو دغه ده. نو په هغې باندې ټول سنجیده خلک پوهېږي چې دا زما خبره نه ده، دا زما د قام خبره نه ده، خو دا د بل ځای نه راځي او په ما باندې مسلط کوي او ما دنیا ته د یو خونخوار، د یو دهشتګرد، د یو ترهګر، د یو وحشت ناک او د یو وحشي په نوم باندې دنیا ته متعارف کوي. عطاالله جان صاحب ستاسو ډېره مننه. کتونکو راځو به اخره کې بیا پروفیسر صاحب ته. پروفیسر صاحب چې دی نو پی ایچ ډي هم دی، استاز دی او 50 زده کوونکي چې دی هغه په خپل کالج کې د پښتو بي ایس ورته کوي. خو دونه به زه پوښتنه کومه. روخان صاحب یو خبره وکړه چې سیندیانو په خپله ژبه کې پوره ترقي کړې ده. زه به لږ هغه معلومات نور شریک کړم چې په دې وخت کې په سیندۍ ژبه کې د ټول نه زیات اخبارونه چاپ کیږي او په سیند کې چې دی نو د سیند یو اخبار دی هغه موږ د مخکې ورځو کې سیمینار ته تللي وو اسلام آباد ته چې هغه د جنګ او هغه چې دی د نوای وخت او د دلته چې کوم مشهور اخبارات دي د هغې ټول نه سیوا هغه چې هلته چاپ کیږي په لکونو کې د هغې شمېره ده. ځکه یې شمېره ده چې خلک یې ګوري. د پښتو اخبار چې دی نو سوات ته 15 پاڼې راځي، یعنې 15 پرچې راځي او پای کې به زما خیال دی چې تاسو به هم کیدای شي یو پرچه ګورئ، یو به عثمان صاحب ګوري، یو به ماله راځي، نور به چاله نه راځي. نو اوس دا پښتو ژبه چې دا د ګټې ژبه کول او د خلکو ته چې دی نو هغه خوږول دا ذمواري د چا ده او دا به څنګه خوږېږي؟ په لنډو ټکو کې به څه شی مننه نیاز صاحب. بس د سیند په دغې سوال کې زموږ دپاره جواب هم موجود دی. په سیندۍ کې ولې دومره اخبارونه چاپ کېږي یا د سیندۍ اخبارونه د سیندیان ولې ګوري؟ وجه دا ده چې هغې ته د ډېر پخوا نه د هغې په ادارو کې سیندي موجوده ده. بلکې زما د ام فل د سیندۍ استاد شو نو هغه چې اردو لیکله نو د هغه رسم الخط د اردو نه و او هغه پی ایچ ډي نو هغه به خندل مو ته زه د اردو هم د سیندۍ په سکرپټ کې لیکمه. زه د 12مه پورې هغې دومره ویلي
چې لکه هغوی په دې فخر کوي چې زه د خپلې ژبې اخبار وګورم، زه د خپلې ژبې کتاب وګورم، په دې ځان نه شرموي. لومبۍ په دې کې ذمواري خو د حکومت ته، د ریاست ته، او هغه زموږ د صوبې خلک لکه زموږ دغه پورې سبق تعلیم چې دی دا خو صوبایي محکمه ده، او په دې صوبه کې خو د پښتنو حکومت دی، که هره پارټۍ کې چې دی خو هغه پښتون وي، نو هغه ولې زموږ قام ته لکه په 10 12 پورې زموږ ژبه نه ښیي؟ که دې ته دا ژبه وښوده، زما په خیال کې ډېر نه نو ډېر په منډه خو به دا نیم خلک پښتو کتل په اسانه شروع، نو بیا به دا ټول څیزونه ورسره سیوا شي. او د دې نه علاوه بیا د حکومت نه علاوه زموږ هم کمی او کمزورۍ او هغه شته، لکه موږ په خپله هم کوشش نه کوو. موږ به زما په خیال ډېر کم ملګري به خپلو بچو ته د پښتو الف ب ښیو، لیکل به ورته ښایو، یا به ورته دا وایو چې د کتاب وګوره دی څه مطلب دی. زما وړوکی زوی دی، د هغه نوم حمزه دی، نو ما هغه ته په خپله د حمزه بابا شعر یاد کړی دی، اوس په 4 کالو دی. ستا نوم حمزه دی، نو زما ملګري به درنه تپوس کوي چې د حمزه بابا شعر راته ووایه. هغه پوره نشي ویلی، خو بهر څه حده پورې که موږ ټول داسې شعوري کوششونه وکړو او ورسره دغه څیزونه مغه شي، نو زما په خیال ډېر په اسانه به موږ مخې ته لاړ شو. ستاسو مننه. دغه پوښتنه اوس د عثمان صاحب نه کومه. عثمان ولسیار چې دی د دغې کلتوري ساتنې چې دی علمبردار ځای ګڼمه، او همیشه کوشش کوي، هڅه کوي چې زموږ پښتنو کې چې دی د پښتنو سره چې کوم کلتور دی هغه دی جاري وساتلی شي. روخان صاحب یو بله خبره وکړه چې کتابونه موږ نه ګورو، کتابونه موږ چاپ کوو. زموږ شاعرانو کې پروفیسر صاحب سره په دې کې زه لږ اختلاف کوم چې زموږ خلک چې پښتو مین دی، دې نه خو دا ظاهرېږي چې خپلو د ماشومانو پیسې یو سړی چې دی نو هغه په کتاب باندې چاپ کوي او هغه پیسې ورکوي، ټیک ده، او ورکوي او هغه خرچه ورکوي. اوس تاسو څه وایئ چې دغه کلتور ساتنه کې چې دغه څیزونه بچ شي، چې یاره زه پټاخه یم او زه چې دی نو خودکشه دماکه یم او زه چې دی نو چرس یم، دغه ختمولو دپاره څه پکار دي؟ د دولت څه ذمواري ده او زمونږ څه ذمواري ده؟ مجموعي طور دا د ټول قوم ذمهداري جوړیږي، د هر فرد ذمهداري جوړیږي د ادارو. ودلته هغه بیا د تولا جان صاحب د خبره به زه هم تکرار کړم چې د بدقسمتۍ نه موږ داسې ریاست په ولقه کې پاتې شوي یو چې هغې زمونږ ابتدا تاریخ چې دی هغه د 1940 نه شروع کوي. بل طرف ته بعد د مذهب په نوم باندې زمونږ خلک د محمد بن قاسم نه زمونږ تاریخ شروع کوي. زمونږ تاریخ نه د محمد بن قاسم نه شروع کیږي، نه د 1940 نه شروع کیږي. زمونږ د تاریخ بنیادی اساسونه دي، دا د 100 زرګونو کالو یو تاریخ دی، او یوازې زمونږ نه، دلته مشته چې ټول څونه قومونه دي د هغې ټولو خپل تعذیبي رویې دي، خپل کلتوري اساسونه دي، خپل لرغوني دغه دي تاریخي آثار دلته په دې کوټلي شکل کې دا زمونږ مخې ته د زرګونو کالو سټوپې او اثرات لرغوني پراته دي. دا ټول چې دي دا زمونږ د نننۍ زمونږ چې کوم دغه دي ذهنونه جوړ دي، زمونږ د سماجي رویې دا څه چې دي، نو په دې کې د دې ټول تاریخ یو تسلسل پروت دی. خو دلته کې دا د بدمرغۍ نه په موږ باندې هر سړی راځي او هغه دین هم د خپلو خواهشاتو تابع کوي، هغه پښتو او سیاست هم د خپلو خواهشاتو تابع کوي. اصل کې دا په سیند کې چې کومه خبره ده، په سیند کې چې هر څوک اوسیږي، کده پنجابی دی، کده سیندی دی، کده بلوچی دی، خدای به په حیثیت د لازمي مضمون هلته کې سیندي وایي، مورنۍ ژبه به وایي. او دا د موږ چې د کوم د ټالرنس خبره وختي وکړه، نو دا ټالرنس دلته په دې پښتنو کې دومره دی چې دا تېر حکومت راغی، نو هغې کې دا ډېر ملګري چې هغه داسې هغه موږ ته هغه تنګ نظره قوم پرست وایو او جذباتي قوم پرست وایو، د هغې دا تجویز و چې دلته کې دې صرف پښتو لازمي ژبه وي. خو هغې د خپل تدبر نه او د هغې د خپل وسیع النظرۍ نه کار واخیستو چې هغې دلته 15 میشته لوی قومونه چې د هغو ټولو ژبه چې ده د هغه متعلقه قوم دپاره هغه لازمي مضمون په حیثیت وګرځوله. او دلته کې اوس زموږ تعلیمي ادارې چې دي هغه زیاتې پرایویټ ادارې دي. بل دا چې موږ خپل بچي سکول ته لیږو، خو هغه موږ د هغه متعلقه سکول نه دا تپوس نه کوو چې ته زما دا ژبه ولې درته نه ښې. د امجد شهزاد شعر دی چې د ماشوم غاړې ته پڼ بسته پرته ده، خو کتاب پکې زما د ژبې نشته. ما خیال چې د هر چا خپله ذمهداري ده، او ریاست چې دی او سیاسي زموږ سیاسي ګوندونه دا د مجرمانه غفلت ښکار دي په دې کې. تاسو ډېره مننه. قدرمنو کتونکو، دې سره زموږ د پروګرام وخت سرته رسي، خو د دې ټول پروګرام نه چې ما څه واخیستل نو د هغې مقصد یا د هغې چې کوم
نچوړ زه دا ویلی شم چې یو قام که ترقي کول غواړي یو قام که پرمختګ کول غواړي هغه د خپل کلتور هم وساتي د خپل روایات هم وساتي او د ټول نه لوی د خپله ژبه وساتي او په هغه ژبه کې چې دی نو دوی ته د علمونه ورکړي تعلیم ورکړي نو دوی به نوی سوچ جوړولی شي دوی به چې دی ایجادات کولی شي او دوی به پرمختګ کولی شي دې سره چې دی نو پروګرام وخت سرته رسي د ټولو میلمنو چې دی نو زه مننه کوم شکریا ادا کوم خپل کوربه نیاز احمد خان ته سره د پروډکشن ټیم اجازت ورکوي د الله په امان د امید ماتما دیوالو نا بے نصاب جوړیږي د امید ماتما دیوالو نا بے نصاب جوړیږي کله چې هم زما د ژوند د کور کتاب جوړیږي د امید ماتما دیوالو نا بے نصاب جوړیږي مالا چې مشر د قانون په تورخ پې وهینن مالا چې مشر د قانون په تورخ پې وهینن مالا چې مشر د قانون په تورخ پې وهینن زما د چغې نه یو ځل به انقلاب جوړیږي زما د چغې نه یو ځل به انقلاب جوړیږي کله چې هم زما د ژوند د کور کتاب جوړیږي د امید ماتما دیوالو نا بے نصاب جوړیږي